أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. سورة آل عمران دی آیات نمبر 15. دی آیات ترجمه پرون کې رسېو، مختصره تشریح هم سره یو خبره پاته او هغه دا چې الله عزوجل د دنیا هغه عمده شأن چې انسانانو سره محبت کوي او د همدغو شأن لپاره هر قسم مهنت دا برداشوي، یخ ګرمي او بدني او روحاني تکالیف د دغه شان د حصول لپاره حاصلوي چې هغه ښځې دي، اولاد دي او سره زر دي، سپین زر دي، آسان دي، عام شرفایان دي او کشت دي. نو دا شپږ شأن کیږي. ښځې دي یو، بنین دوه، ذهب درې، فضه څلور، خیل المسومه دي پنځه، انعام شپږ، حرث دا اوه، ذهب او فضه یو شمېر دي دا شپږ. لیکن د دې په مقابله کې د جنت په نعمتو کې الله تعالی درې نعمتونه یاد کړ. وی فرمایل چې آیا زه تاسو ته خبر در نکړم چې په هغو شیانو باندې چې هغه تر دغو خیر وي، تر دې مذکورو شیانو خیر، نو تاسو هغه واورئ چې هغه نعمتونه تر دې خیر دي. نو هغه کسانو چې تقوا اختیار کړې وي د دوی د رب په نزد باندې هغوی لره جنتونه دي. دا جنتونه به داسې وي چې لاندې به ولې بهیږي او په دې کې به دوی دوامدار وي. نو یو نعمت جنت، دوم نعمت ازواج مطهره او دریم نعمت رضوان من الله. د دنیا دغه اوو یا شپږو نعمتونو په مقابله کې دلته درې نعمت ذکر شو. حکمت په دې کې دا دی چې انسان چې په دنیا کې وښځې ته ضرورت لري، نو الله عزوجل داغه په عوض کې د تحری ورکی او داغه د دنیا ښځه به هم کوروالای. نو د دې نعمت په مقابله کې خدا دې نعمت ذکر شو، لیکن بنین ذکر نشو. د دې یو وجه دا ده چې انسان په دنیا کې اولاد ته ضرورت لري د دې لپاره چې سبا د ضعیف سي سپینځري شي، نو د خدمت وکړي، د قدر وکړي او د ضرورتونو ور باندې پوره شي. لیکن جنت کې دې ته ضرورت نه پیښي. یو خدا چې انسان د همیشه د فارال تزوان وي، صحتمن وي، نو دې شي ته حاجت نه وي، ځکه نو د اولاد یادونه ونس او یادا چې دغه اولادونه د انسان سره په جنت کې وځای کیږي. او حدیث کې راځي کوم چې اولاد نه درلودي او به په جنت کې خواهش د اولاد وسی، نو الله عزوجل هغه ته اولاد ورکړي. خدای دا اولاد د پیدایش طریقه بدانه وي لکه دنیا کې چې، بلکې په ډیر لږ وخت کې په دا دستورګو پرب کې به هم حمل کیږي او هم به بیا زیږي او هم به بیا غټیږي. نو دا په جنت کې خپل حاصل دي، ځکه دا غو یادونه ونه کړ. او بل دا چې سره زر دي او سپین زر دي په دنیا کې خود دې ځکه ضرورت دی چې انسان په دې باندې خپل دنیوي حاجات پوره کړي او په جنت کې حاجتونه پوره دي، هلته هیڅ ضرورت نشته. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي حدیث قدسی دی چې اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. چې ما د خپل بندگانو د پاره چې صالح بندگان دي دا غوی د پاره داسې نعمتونه تیار کړی دي په دې جنت کې چې هغه سترګونه دي لیدلي او نه د انسانانو غوږونو د هغو صفات اوریدلي، ولا خطر على قلب بشر او نه د کوم بشر پر زړه تصور او فکر راغلی. داسې نعمتونه میتیار. او بل ځل تعالی فرمایي چې ولکم فیها ما تشتهي انفسکم، چې په دا جنت کې هغه څه دي چې ستاسو نفسونه غواړي. او بل آیات کې راځي چې الله تعالی فرمایي لکم فیها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعین، چې په دې جنت کې هغه څه دي چې انسانانو نفسو ته خوند ورکړي او سترګې ور باندې خیر شي. نو ځکه سره زر او سپین زر خو په دنیا کې
ذریت د پاره خلق پیدا کی آخرت کې ذریت نشته جنت کې نو د دې یادونه ځکه ونس بلکې ځینې احادیثو کې دا راځي چې بعضې بنګلې او کورونه د جنت به داسې وي چې خښتې به یې د سرو زرو او سپینو زرو څخه او عامه خاوره یې د ننه د خونو او یا د پلاستر به د زعفرانو څخه تر دې لوړ او اعلی مقامات وي د نیکو اعمالو په ارتباط او مناسبت پور کول کیږي دا رنګ خیل انعام حرث دا د دې لپاره چې انسان دنیوي ضرورت قرباني پوره کړي او په آخرت کې د دې ضرورت نشته ځکه کچېری دا یو جنتی تګ وغواړي چې د خپل دوستانو ملاقات ته ولاړ شي او یا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ملاقات ته ولاړ شي نو د هغه د لپاره ارائک الله تعالی تیار کړی چې ارائک دا یو کټ دی په دې باندې بدی ناس وي او داغه سپناس په حالت کې به دا حرکت کی او هغه ځای ته برسیږي او کله به د دوی د خوشحالي د پاره و دوی ته جنتی آسان کول کیږي چې دوی کوم ځای ته ځان رسي پر هغه بځي دا فقط د دوی د طبيعت د سمولو ده او بل دا چې تر ټولو لوی نعمت هغه دا دی چې الله تعالی د خپل بندگان سره د خپل رضا اعلان کوي دا هغه وخت کیږي کله چې جنتیان جنت ته داخل شي او خپل مقامات ته ورسیږي او د جنت د نعمتونو حصول وکړي نو بیا به دی بالکل مطمئن شي نو بیا یو ملکه د الله عزوجل د طرفه په دی باندې مقرري اعلان وکړي چې الله تعالی فرمایي چې ای ما بندگان ما پتا سو باندې هغه وعده شوی انعامات ټول دادي ورکړل او ټول می درکړ خو یو انعام زستا سره دا کوم هغه دا چې تاسو څخه زه د همیشه د پاره راضی او تاسو د همیشه د پاره په دې جنت کې په داسې حال کې اوسېږئ چې تاسو رب تاسو سره راضی نو دغه د رضا اعلان چې وسو بیا خو مشکلات نشته نو په دنیا کې دغه نعمت نه حاصلېږي که حاصلېږي نو دوامدار یې سړی ساتلی نشي تر مرګه به سړی محنت کوي خواري به کوي چې الله تعالی ورڅخه ناراضه نشي او جنت ته چې داخل سو بس رضا اعلان سو نو ځکه الله تعالی فرمایي ورضوان من الله او د الله عزوجل د طرفه رضا ده چې د الله تعالی به د خپل بندگانو ته د رضامندي اعلان کوي نو په دې ارتباط پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا په اړه د خپل امتیانو ته خورا ډېر ترغیب ورکړي چې تاسو د آخرت د عظیم شان نعمتونه د دنیا د دې فانی او عارضی نعمتونو په مقابله کې دا ما د لاس امور کوي پیغمبر علیه السلام یو حدیث شریف کې فرمایي چې الدنیا ملعونه دا دنیا چې دا ټوله ملعونه ده د خدای لعنت ر باندې سوی د ملعون معنا دا د بعید من رحمت الله د الله تعالی د رحمت بعیده الدنیا ملعونه وملعون ما فيها دنیا دا ملعونه ده په دې دنیا کې چې څومره ساز او سامان دادی دام ټول ملعون دي یعنی یو هم د دې ذریعہ نه ګرځي چې تا خپل رب ته نږدې کی الا مبتغى به وجه الله مگر هغه عمل ندی ملعون چې په هغه سره د الله عزوجل د ذات تلاش کول کیږي یعنی هر هغه عمل چې انسان په هغه سره الله عزوجل تعالی پیدا کوي او د خپل رب تقرب حاصلي هغه عمل دی چې د الله عزوجل د رحمت سبب ګرځي وفي روایت فی روایت کې راځي الا ذکر الله مگر د الله تعالی ذکر وما والاه او هغه څوک چې د الله تعالی د ذکر سره محبت کوي او عالما او متعلم یا عالم یا هغه چې د علم زده کړه کوي دا عالم او متعلم د الله تعالی ذکر او د الله تعالی د ذکر سره د دین سره محبت کوونکی او هغه اعمال چې د الله تعالی رضا ور باندې حاصلي د مثال په توګه د امر او تاسو د یوس دل تراجم سوي دا د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی چې موږ او تاسو ته د دې توفیق راکړي ډېر کسان وي د دې نعمت څخه محروم وي نو تاسو د دین سره محبت دي د دین په خاطر باندې راجم سوي یاست په دې باندې الله عزوجل د ټول دی دنیا په مقابله کې د دغه کسانو سره محبت کوي چې د دین د پار راجم سي
نو نور ګویا کې ټول ملعون دي مگر هغه خلک چې د دین د پاره او د دین سره محبت وی راجم شي او داسې د دنیا ټول اسباب مگر هغه اسباب چې د دین د پاره استعمال شي. او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا دنیا چې دا خجاو زرغونه ده، ان الدنيا حلوه وخضره، دا دنیا یقیني خوږم ده او داسې سرسبز او شادابم ده. که سړی چې یو باغ ته ور داخل شي نو یو ډیر زرغون او سرسبز باغ وي، نو دا دنیا دغه څه ده. لیکن ان الله تعالی مستخلفکم فیها، الله تعالی تاسو په دې دنیا کې خلیفګان ګرځي، یعنی یو په بل پسې یاس، یو واری پلار او واکمن وي، هغه اولاد سی بیا زوی راشي، زوی بیا اولاد سی بیا المسی راشي، په دا سلسله باندې تاسو یو په بل پسې یاس. فینظروا د پاره د دې چې الله تعالی وګوري کیف تعملون، تاسو څنګه عمل کوئ. یعنی دا دنیا کې یو واری تا حاکم کې بیا زوی حاکم کې بیا المسی یو بل ته لاس په لاس سره ورکی، دا د پاره د دې چې تاسو څخه امتحان واخلي. نو فتقوا الدنيا واتقوا النساء، د دنیا د محبت نه ځان وساتئ او داسې د شذ د خواهشاتو د پوره کولو څخه شرعي نوي د هغه څخه ځان وساتئ. ځکه د دنیا سره محبت سړی عموما د شذ د خواهشاتو په وجم ډیر کی، شذ خواهشات لري اته مجبور یې چې دا غوي خواهشات په پوره کړي. خواهشاتو د پوره کولو لپاره ضروری ده چې اوس نقد فلاس کې سړی ولري، او د نقد د حصول لپاره خو طریقې دي غلط یا او صحیح طریقې. په غلطو باندې ډېر سړی ته فلاس ورځي، پر صحیح باندې لږ ورځي، په لږ خواهش نه پوره کیږي، الته تقاضا وي، نو لا محاله سړی غلط لین اختیاري. دا هغه وخت سړی د دین سره تعلق نه، د دین سره چې سړی تعلق وي د انسان پر دغه نفس باندې او پر زړه باندې همیشه تعلیمات او تربیت وي، نو بیا اثر ضرور پاتې کیږي. دا دغه آیات مختصره تشریح و دا تیر سوی. الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اوس د متقینو صفات بیانې چې الله تعالی دې متقینو انسانانو لره جنتونه ورکړي او دې جنتو کې دوامدار اوسېدل دي، منزه پاک ازواج ورکړي، د الله عزوجل د طرف څخه اعلان د رضامندۍ کیږي. نو دا کوم خلق دي دا متقین؟ الله فرمای الذين يقولون ربنا، دا هغه خلق دي چې وایي ربنا ازمر رب اننا آمنا، یقینا مر آمنا ایمان راوړی دي، فاغفر لنا ذنوبنا، نو تو بخشمر لرا ذنوبنا زمر گناهونه، وقنا عذاب النار، وقنا او مر وسات عذاب النار د جهنم د اور. یعنی دا متقین هغه خلق دي چې بار بار دعاګانې کوي او د خپل رب څخه د خپل ګناهونو استغفار غواړي او د خپل ایمان اظهار بار بار کوي. دغه خلق دا متقین. یعنی دا متقین هغه خلق دي یقولون چې دی وایي یعنی دوامدار توګه باندې ربنا ازمج رب اننا آمنا، یقینا مج ایمان راوړی، فاغفر لنا ذنوبنا، نو تو بخشمر لرا ذنوبنا زمر گناهونه، وقنا عذاب النار، او زمر حفاظت وک عذاب النار د جهنم د اور. او دا متقین هغه خلق دي الصابرین، دا صابران دي، والصادقین صادقان دي، والقانتین هغه خلق دي چې قانتین دي فرمان بردار دي، والمنفقین مصرفونکي دي، والمستغفرین معافی غشتونکي دي بالاسحار د سحار په وخت کې. یعنی د دې متقینو یو صفت خدا دی چې دوامدار دعا کوي. علماء لیکي دعا د ټولو عبادتو اصل او بنیاد دی. حدیث کې راځي الدعاء مخ العباده، دعا د عبادت مغز دی. او یو بل حدیث کې راځي الدعاء هو العباده، دعا د عبادت. مطلب دا چې انسان د دعا په صورت کې الله تعالی ته انتهایی ډیر نږدې کیږي. نو ځکه هم دلته اول د دعا یادونه وسوه چې سړی باید پر خپل اعمال باندې اتکا ونه کړي او نه په خپل اعمال باندې دوکه شي، بلکې د الله عزوجل څخه د همیشه د پاره
د خپل ګناهونو استغفار وکړي او استغفار انتهایی ډېری فواید دي. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وايي چې موږ په یو مجلس کې د نبی عليه السلام سره ناستو، نو په یو ډېر مختصر مجلس کې چې به موږ د نبی عليه السلام استغفار حسابي تر 100 واري وزیات کړي په یو ډېر کوچنی مجلس کې. مطلب دا چې کله به د استغفار کلمات ډېر زیات قرباني غالب او د استغفار انتهایی ډېری ګټې دي. الله عزوجل په سورۃ نوح کې د استغفار ګټې بیان کړي. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، چې ما و د خپل قوم ته دا وویل چې تاسو د خپل رب مغفرت وغواړئ او یقینا د الله عزوجل بخښونکی. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. نو بیا به الله عزوجل پر تاسو د استغفار په برکت په شیبو شیبو باندې باران د موسم او تاسو د ذریاتو مطابق راور. مدرار هغه باران ته وایي چې ستاسو خواهش او ستاسو طبيعت مطابق د موسم مطابق راور. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. او دومره ګټه د استغفار بداوي چې الله عزوجل به تاسو ته مالونه درکړي. ويمددكم امداد وموکي باموال فمالون باندې ان اقتصادي ترقی به مراد. کچا استغفار د ډیر غوښتي الله تعالی د مال فراخي ورکي وبنين او اولادونه ورکي. څوک چې ډیر استغفار غواړي علما یې علامه داشي چې د نارینه اولاد خواهش د چا سره ډیری نو هغه دې بار بار استغفار. ويمددكم باموال وبنين دا درې نعمت. ويجعل لكم انهارا او تاسو د پاره به ډیر زیات ولي او د ابوچ نه پیدا کی. دا د استغفار ګټي دي چې قرآني آیات کې الله تعالی بیان کړي. نو استغفار ډیر بهترین شی دی. انسان باید دوامدار د الله تعالی سره استغفار وکړي. او بل دا چې دا خلق صبر کوي، دا متقین خلق دي صبر کوي. د صبر دروس او قسمو ته شامل دي. والصادقین او دا چې صادقین دي په خبرو کې رښتیا وایي، د درواغو سزا نه ساتي. والقانتین فرمان بردار دي، د الله تعالی د احکام پابندي کوي. والمنفقین د مالو مصرفونکي دي په نیکو کارو کې. والمستغفرین او استغفار غواړي بالاسحار د شپې په اخري حصہ کې، یعنی د سحر په طرف کې تهجد ته پورته کیږي. دا د متقیانو خلقو علائم دي. یعنی اوس کې سړی ځان توایي چې زه متقیم، نو هغه دې د قرآني آیات واخلي او په ځان دې پټ کړي. کدا صفات بخشي کې وي چې صابر هم وي او قانت هم وي، فرمان بردار هم وي، د خدای په لار کې د مال نه پکه کوونکی هم وي، او تهجد تم پورته کیږي، او دا غرنګ د خپل ګناهونو د پاره استغفار هم غواړي. نو دا یقیني متقیان دي. او دغه متقیانو سره د الله تعالی دا وعده. اوس د متقی آسانه تعریف مشتفلا اسرال. یو سړی به د متقی دعوه کوي پلانې ډیر متقی، بس د متقی دا صفات چې دا صفات پکې کی دا متقی دي. شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. د دې ځات دوم باب شروع کی. اوله خبره د توحید کی، دا اولی حصہ دوهم باب دی. اوله حصہ اوله خبره په دې کې د توحید ده او پر توحید باندې شاهدی ورکی. دومه خبره بیا د شبهه جواب دی. او درېمه خبره بیا طریقې تبلیغ ده. څلورمه خبره بیا په دې کې چې راځي هغه تشجيع ده. تشجيع معنا دا چې یو څوک آماده کول دی وکړ. او پنځمه خبره بیا د يهودانو بیان دی، د هغوی بدی بیانول. شپږمه خبره تخویف دی، بیرونه ده د الله تعالی د عذابونو څخه. تر 25 آیات پورې دا 15 خبرې راځي. نو اوله خبره د توحید کی. شهید الله شاهدی ور کړی ده الله عز وجل انه یقینا د الله عز وجل لا اله الا هو، اغداد چې لا اله الا هو، نست اله معبود الا هو مگر د الله عز وجل. والملائکه ملائکه شاهدی ور کړی ده اولو العلم او خاوندانو د علم ور کړی ده.
قائما چې دا الله عز وجل قائم دی بالعدل فعدل سره هر غړي انصاف او عدل کی لا اله الا هو العزيز الحكيم لا اله نست معبود الا هو مگر د الله عز وجل العزيز چې غالب دی الحكيم د حکمت خاوند دی شهد الله انه لا اله الا هو دا آیات انتهائی لوی آیات دی او دیت آیات شهادت وای حضرت امام اعمش رحمت الله علیه یو روایت تر نقل کړی دی چې کله یو سړی دغه آیات وای شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم او په پای کې دا وای وانا على ذلك من الشاهدين چې زم پر دا خبرو باندې د شاهدانو څخه شاهدی ورکوم نو وای د جنت الله عزوجل به د قیامت پر ورځ اعلان وکي چې زما دغه بندا زما د توحید شاهدی ورکړو او زه تر ټولو شک په وعده باندې وفا کوم کی نو د دغه شاهدی په وجه باندې د جنت ته داخل کی څومره آسان لویه فائدہ په لاس راوړل نو دا فقط د دې آیات د ویلو څخه پر دا کلمه باندې وانا على ذلك من الشاهدين زم پر دې باندې د شاهدانو څخه حضرت ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه څخه روح المعانی او دیلمی رحمت الله علیهما دواړو یو حدیث را نقل کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل چې کوم څوک د فرض مانځ څورست یعنی د صلات مکتوبات څورست داغه څورست سوره فاتحه الحمدلله او آیات کرسی او یو دغه آیات شهید الله آیات شهادت او یو اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء دغه آیات دا وای الله عز وجل به دغه بندا او یا حاجات ورپرکی چې تر ټولو اکوچنی حاجت به داوی چې الله به مغفرت وکړي دا به تر ټولو اکوچنی حاجت چې دا مانځه څورسته دا وای د فرض مانځه څورسته کوم فرائض چې ورسته سنت لري الته د سنت ورسته چې وای شي شدي او کوم فرائض چې سنت ورسته نه وي نو د فرض څورسته وای شي د دې آیات په ارتباط علما او خرا ډېر فضایل بیان کړي او بل دا چې پیغمبر علیه السلام په عرفات کې دا آیات وای او ورسته خپل ویل وانا على ذلك من الشاهدين یا ربي از ما رب زم پر دې شاهدی ادا کوم ستا پر توحید باندې او د شهید الله انه لا اله الا هو په ارتباط باندې ابن کثیر رحمت الله علیه را نقل کړي دي چې د شام څخه دوه عالمان د يهودانو راغلیو دا شوې کله مدینه ته را داخل شو دا د مدینه علاقه چې ولیدل وایوا بل ته ویل چې دا داسې معلومیږي لکه هغه کلی چې آخر زمان نبی په بخش راځي ځکه دا علائم چې په تورات کې موجود دي هغه تقریبا دلته ټول موجود دي نو بیا چا ورته ویل چې آخر زمان نبی د لیستا نو بیا دوی هغه تورغه کله چې ولیدي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې د نبوت علائم ولیدل بیا پښتنه جنې وکړ شستانه محمد دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وتویل هو بیا ورته شستانه احمد دی صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وتویل هو نو بیا ویل چې ته خو پیغمبر یې لیکن موږ یو سوال کوو کته د دې سوال جواب راکې نو موږ ایمان راو در ټول لوی آیات د الله تعالی پر توحید کوم آیات نو بیا ویل چې په دا وخت کې وحی ورته را نازل شو پیغمبر علی السلام او دا آیات را نازل شو نو دا آیات شهادت دي یعنی الله تعالی پر خپل توحید باندې خپل ځان شاهد ګرځي او پر خپل توحید باندې ملائکه شاهدان ګرځي او پر خپل توحید علما شاهدان ګرځي ابن کثیر رحمت الله علیه وایي په دې آیات کې د علماو ډېر لوړه مرتبه الله بیان کړي ځکه چې د خپل توحید د پاره په شاهدانو کې علما راوست یعنی د الله تعالی د توحید د پاره چې څومره لوړه درجه د ملائکه و چې د خپل شاهدی سره ملائکه ملګری کړي دغه سي د خپل شاهدی سره علما هم ملګری کړي چې د دې څخه د علماو ډېر لوړه مرتبه معلومه شي
ابن کثیر رحمت الله علیه پر دې ښه خبره کړې. د علماو څخه مراد هغه علما دي چې په عام اصطلاح کې ورته علما ویل کیږي چې هغه د شرعي علوم مکمل علوم حاصل کړي. هغه خلک هم د علماو سمرادي دي. مفتي محمد شفیع صاحب لیکلي چې هغه د دین په مسائلو باندې څه ناسه پوهیږي او د الله تعالی د توحید یادونه کوي، په دین باندې پوهیږي. دا ټول په علماو کې شامل دي. دا وراتلای شي نو ګا کې دا فضیلت به عام خلکو ته ورسېږي چې د دین په مسائلو څه ناسه پوهیږي. شهد الله انه لا اله الا هو، شاهدی ورکړی ده الله تعالی په آسمانی کتابونو کې انه چې د دې شاهدی مضمون دا دی چې لا اله الا هو، نست معبود مگر الله عز وجل، د توحید خبره ده. والملائکه، ملائکه شاهدی ورکړی ده په خپل اذکار او تسبیحاتو کې، ځکه ملائکه خو همیشه د الله تعالی تسبیح او تقدیس بیانوي. و اولو العلم او علماء وهم شاهدی ورکړی ده په خپل تقریرات او تحریراتو کې، یعنی په خپل تحریر او تقریر یې د الله عزوجل توحید بیان کړي. قائما بالقسط، قائما چې د الله عزوجل قائم دي، قائمون کې دي د ټول امور بالقسط په عدل سره، یعنی د هر شی په قائمولو کې انصاف او اعتدال پروت دي. او بیا دا خبره ذکر کړي چې لا اله الا هو العزیز الحکیم، لا اله نست معبود الا هو مگر د الله عز وجل، العزیز چې غالب دی، الحکیم چې د حکمت خاوند دی. الله عز وجل غالب هم دی، د حکمت خاوند هم دی. وان علی ذلک من الشاهدین. ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. دوما خبره کی جواب د شبهه داده چې يهودان ولی مخالفت کاو. جواب الله ورکی چې دا عناد او حسد او ضد کاو. ان الدين يقينا دين عند الله دل تعالی فنزواني الاسلام اسلام دي. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، وما اختلف او اختلاف ونکړي الذين اغكسانوا اوتوا الكتاب چاوی لره کتاب ورکړل سوی او الا من بعد ما جاءهم العلم مگر ورسته تر هغه چاوی لره علم راغلی بغيا د وجد زید بینهم د دوی تر مابین. ومن یکفر او څوک چې انکار وکړي بیا آیات الله د الله تعالی د آیاتونو فإن الله نو یقینا الله عز وجل سریع الحساب تیز حساب کوونکی دی. ان دین عند الله الاسلام. او قران کریم کې څو قسم الفاظ استعمالي په یو ځای کې بسړی دا غو تشریح بیانې نور به نو یاد ساتي ارزه خو نو بیان نه بیانېږي. نو دا دین چې دی یو دلته د دین لفظ دی، یو د ملت لفظ دی، یو د شریعت لفظ دی، یو د ایمان لفظ دی او یو د مذهب لفظ دی. پر دا الفاظ باندې مختصره تشریح کوم بیا به ورسته تاسو ان شاء الله په یاد. دین دا هغه اصول او هغه احکامات ته ویل کیږي چې د حضرت آدم علی السلام څخه نیولې تر خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم تر پوری د تمام انبیاء او تر مابین اتفاقی دې ته دین وایي. او په هر زمانه کې هر پیغمبر چې په کوم اصول باندې عمل کا هغه د هغه دین. نو دین هغه اصول او هغه احکامات ته ویل کیږي چې د حضرت آدم علیه السلام څخه تر خاتم النبیین پوری را رسیدي. دې ته دین وایي. او دا دین د هر پیغمبر دین په هغه دین وخت کې د په زمانه کې دین اسلام بلل کېدی. او دوم شریعت دی. شریعت به خاص هغه طریقې توایي چې یو خاص پیغمبر به دا مخکنی پیغمبر څخه احکامو کې او یا په طریقه کې څه تغییر درلود دي. دې ته شریعت وایي. یعنی فروعي مسائل یو اصول دي. د مثال په توګه د آخرت عقیده ده، د قبر عقیده ده، د ملائکه او عقیده د چړې ودا عقیده لري چې ملائکه ستا
داسې د پیغمبرانو عقیده په پیغمبرانو باندې پر رسولانو باندې د الله تعالی په توحید باندې د حشر او نشر په حساب او کتاب باندې په تقدیر باندې دې ته اصول وایي دا په هیڅ وخت کې نه بدلیږي په اصول کې اختلاف هم نشته ټول انبیا د حضرت آدم علیه السلام څخه نیولې تر سید رسول صلی الله علیه وسلم پورې د تمام انبیا علیهم السلام تر مابین په اصول کې اتفاق دې اصول وایي نو دا پر اصول باندې چلیدل دې ته دین وایي او یو شریعت دی یا منهاج یا مذهب دا درې سره الفاظ دا به فروعي احکام د پاره ویل کیږي شریعت هغه احکامات ته ویل کیږي چې پیغمبر به د خپل امت لپاره ځینې احکامات بیان چې د مخکنی پیغمبر په طریقه کې بنو لکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شریعت کې چې ځینې احکامات ستا چې هغه د موسی علیه السلام یا عیسی علیه السلام یا د نور انبیاء په طریقو کې نه و دې ته شریعت وایي او دې ته منهاج هم وایي منهاج وایي طریقې نو هغه طریقه چې د پیغمبر و هغه ته منهاج الرسول او منهاج النبی وایي مذهب دا په حقیقت کې دا اسم ضرب صيغه ده معنا یې ده پر قران او حدیث باندې د عمل کول لار یعنی ته څنګه کولای شې چې پر قران او حدیث عمل وکې نو پر قران او حدیث باندې د عمل کول لار ته مذهب وایي دا مذهب د قران او حدیث څخه خلاف یو کار نه دی لکه دا ځینې کسان چې د مذهب سره دښمنی راخسته هغه په حقیقت کې د عقل سره او دانش سره دښمنان دي نو مذهب پر قران او حدیث باندې د عمل کولو لارې توای مثلا موږ وایو چې ته د چا په مذهب یا نو دی وای زه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب اشهد امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب نو څو وای قران او حدیث دا په خاله غسپنسر او سپنجرو دا د مشترا یادول او دا ډیره خوندوره خبره ده یعنی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قران او حدیث هغه لار مشتور شو دل چې دغه لار ده پر دغه لار باندې ځکه نو قران او حدیث په ټولو مفاهیم خو موږ نه پوهیږو د نبی علی السلام زمانه ته نږدې وو تابعی دي او د صغار او تابعین څخه دي د امت د لوی خلکو څخه دي صحابه کرام شاګرد دي صحابه کرام ژوند دي لیدلې دي د احادیث په مقصد باندې پیدلې دي نو کومه طریقه چې بیان کړې ده هغه طریقه پر قران او حدیث ته عمل کول لارې ته وایي نو مذهب په فروعي مسائل کې هغه مسائل چې فروعي وي او په قران او حدیث کې صراحتا مذکور نه وي په هغه مسائل کې د یو چا تقلید کول دغه ته مذهب وایي ورې د ما خبرو ته متوجه سي په هغه فروعي مسائل کې چې هغه د قران او حدیث څخه صراحتا ظاهرا ښکارا نه وي په هغه مسائل کې د یو عالم تقلید کول دته مذهب یا مذهبي کېدل نو اوس کوم مسائل چې په قران کې ذکر شوی دي یا احادیث کې ذکر شوی دي په هغه کې موږ د کوم چا تقلید نه کوو خو د قران او حدیث کې ذکر دي کوم مسائل چې د قران او حدیث څخه راایستل شوی دي موږ په هم نسوای کوي موږ په هغه مسائل کې د امام تقلید کړی دي او په اصول کې هم تقلید نه کیږي ځکه د عقیده مسله په قران کې ذکر ده یوازې په فروعي احکام کې کیږي دته مذهب وایي او دا د دین کلمه چې دا د مسلمان ټول انبیاء علیهم السلام تر مابین مشترکه کلمه ده البته شریعتونه بدلیږي را بدلیږي د مثال په توګه د دین په ارتباط الله تعالی فرمایي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح چې الله عزوجل تاسو د فار د دین ښکارا کړی هغه دین چې په هغه دین په ارتباط نوح علیه السلام ته وصیت کړی چې تم په دا دین باندې چلیږئ معلومه سول چې دین د ټول انبیاء تر مابین مشترک اصول دي دریم لفظ دی هغه لفظ د اسلام دی اسلام په لغت کې وایي یو شی ته ځان ام تسلیمول یو شی ته ځان تسلیمول گردن نهادن غاړه ایښودل الانقياد یو شی ته تسلیمېدل دې ته اسلام وایي او الله عزوجل د اسلام په ارتباط هم وایي چې دا ټول انبیاء علیهم السلام دا مسلمانان اسلام څه ته وایي اسلام دې ته وایي چې کوم پیغمبر کوم دین راوړي د هغه زمانه پر خلکو باندې د هغه دین منل دا ضروری دی چا چې دغه دین ومني دغه دین ته اسلام وایي یو خو دین هغه اصول دي
لیکن کوم خلکو چې په دغه د نبی په زمانه کې ومني دا منل انو اسلام بارانو خلک وایي چې دین اسلام یعنی د اسلام دین نو دا اصول چې ومنل دا دین اسلام اوس نو د هر نبی په زمانه کې د هغه نبی دین اسلام بلل کېدی قبل پیغمبر راغلی او بیا هغه شریعت راوړي اوس دغه پیغمبر په زمانه کې دغه دین اسلام بلل کېږي او د دې نمخ کې کوم دین دی هغه بس منسوخ بلل کېږي هغه ته دین اسلام نه وایي نو همدغه ترتیب دی چې سید رسول صلی الله علیه وسلم کوم دین دل تراوړي نو دغه دین اسلام بلل کېږي اوس د عیسی علیه السلام د موسی علیه السلام دین ته دین اسلام نه ویل کېږي دا د هغه په دور کې دین اسلام اوس دا دین اسلام نه بلل کېږي چنانچه په هر زمانه کې د هر پیغمبر په هغه وخت کې هغه دین اسلام بلل کېږي الله تعالی د هغه په ارتباط د نوح علیه السلام واقعا سورۃ یونس کې را نقل کی آیات نمبر 2 او بیا کې فرمایي چې وامرت ان اكون من المسلمين زامر سویم په دې چې زباد د مسلمانانو سم یعنی مسلمان د حضرت ابراهیم علیه السلام دعا را نقل کی چې ربنا واجعلنا مسلمین لك اے الله مشتاله مسلمانانو ګرځوا ومن ذریتنا امه مسلمه لك او زموږ د اولادونو تعالی یو مسلمان امت وګرځوا او د حضرت عیسی علیه السلام مبارک فرمایي چې واشهد باننا مسلمون او تاسو په دې شاهدی ورکړئ چې موږ اسلام راوړل سورۃ آل عمران آیات نمبر 250 اوس په دې ټولو کې د هر پیغمبر خپل حالت او خپل زمانه کې د دین ته دین اسلام وایي نو مطلب دا چې دین اسلام یوازې اوس زموږ په زمانه کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دین دی د نماز بل هیڅ دین اسلام نه بلل کېږي د عیسی علیه السلام دین هم دین اسلام نه بلل کېږي اوس د موسی علیه السلام دین هم دین اسلام نه بلل کېږي ځکه نو هغه ته موږ يهودیت وایو هغه ته نصرانیت وایو لیکن عیسویت ورته وایي دین اسلام نه ورته وایي دین اسلام یوازې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دین ته ویل کېږي او دا دین د فطرت دی مطلب دا چې الله تعالی یوازې د انسانانو سره تر قیامت پورې دین اسلام قبلي او دین اسلام د هغه پیغمبر په زمانه کې د هغه پیغمبر راوړي احکامات منلو توای او دا یوازې د نبی کریم علیه السلام دین دی اوس بل دین نه دی پات نو ځکه الله تعالی فرمایي ان الدین عند الله الاسلام ان الدین یقینا بلا شبهه هغه حق او مقبول دین عند الله د الله تعالی په نسبت دی الاسلام اسلام دی د الله تعالی په نسبت مقبول دین یوازې اسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم او د دې دین حق یعنی د اسلام په منلو کې اختلاف نه دی کړی و مختلف اختلاف نه دی کړی الذين اغكسانوا اوتوا الكتاب چې کتاب ورکړل شوی وو یعنی د دې مسلمانانو سره اختلاف نه دی کړی پر دې باندې چې دا دین چې باطل وي الا من بعد ما جاءهم مگر ورسته در دې شراغلی اغوی لره العلم علم یعنی هغه په دې باندې خبر شول چې دا د اسلام دین حق دی په دې باندې علم حاصل شو د دې ورسته بیا اختلاف وکړي د دې څورسته اختلاف وکړي لیکن اختلاف خو یې پر دلایل بنا نه بلکې بغیم بینهم د حسد او د زده بینهم د دوی تر مابین یعنی د اسلام په حق کې دوی کې هیڅ شبهه نه و بلکې په دوی کې د ماده د تکبر پرتا و چې د اسلام د راوړلو په وجه یې سرداری د لاس وتل او پر عوامو چې دوی کوم فوقیت درلود دی هغه پوتې دي ځکه نو د اسلام قبلیه دوته غاړه کښې نشودل برعکس اسلام ته باطل ویل او خپل باطل عقاید ته حق ویل الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دا وجد زد د دې ترمابه او دا خونو چې سړی زد کوي کوپر دی او مې یکفر بیاات الله او څوک چې د الله تعالی په آیاتونو کفر وکي لکه دغه يهودو نصارا او چې وکي فان الله نو یقینا الله عز وجل سریع الحساب تیز حساب کوونکی یعنی الله تعالی بیا تیز حساب سره کوي او ظاهره خبره ده چې داسې شخص چې د الله د آیاتونو منکر وي داغه د حساب انجام به عذاب وي صدق الله